قربانی متعلق مسائل ذکر کرو. چونکہ یو څو ورځې پس د ذی الحجې میاشت شروع کېدو واله ده چې هغې ته د غټ اختر میاشت وایي. هغه میاشت یو څو ورځې پس شروع کېدو واله ده چې کله د ذی الحجې میاشت را وخیږي نو د هغې په 10مه ورځ باندې به اختر وي. نښه ورځې چې د ذی الحجې په میاشت کې تیری شي په 10مه ورځ باندې به د هغې اختر وي. نو دې اختر ته چونکې عید الاضحی ویلې کېږي. اسلام کې الله دوه خوشحالۍ راوستي دي، یو ته عید الفطر وایي، یو ته عید الاضحی وایي. عید الفطر اختر د فطر، فطر خوراک ته وایي او د هغې نه مخکې چونکې روجه تیره شوي او بیا هغه پال د خوراک مات شي نو ځکه دې ته عید الفطر وایي. یو دی عید الاضحی، مونږ او تاسو ورته غټ اختر وایو، او اضحی د اضحیې نه ده او اضحیه قربانۍ ته ویل کېږي. چونکې په دې اختر کې لوی عمل د اختر په ورځ چې هغه قرباني وي، دا یو لوی اهم عمل وي د اختر په سار. نو د قربانی متعلق بعض مسائل چې قربانی پچا واجب ده او پچا واجب نه ده. اوله خبره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله د غټ اختر سحر شي نو په دغه ورځ چې په دنیا کې څوک څومره عملونه کوي، د اختر په سار چې څوک څومره عملونه کوي، په هغې عملونو کې د ټولو نه بهتر عمل الله ته من احراق الدم، هغه د څاروي وینه تویول. د دې نه غوره عمل د اختر په سار الله ته بل نشته دی چې ته د څاروي وینه توی کړې او د څاروي قرباني ورکړې. دا لوی عمل دی او دا الله تبارک وتعالی د یو لوی سنت چې د ابراهیم علیه السلام سنت دی. څومره لوی سنت الله ژوندی کړي ستا نه په دغې ورځ باندې. حدیث مبارک کې راځي لیأتی یوم القیامه بقرونها، دا څاروی به راتله کوي په ورځ د قیامت په خپلو اخکرو سره، په خپلو ویښتو سره، په خپلو سوو سره سوی. او نو دا څاروی به هر څه سره راتله کوي او دا به الله د ده نه قبلوي. نو د اختر په سار د دې نه بل لوی عمل د الله په نزد نشته چې هغه قرباني ده. او د دواړو جهانو سردار فرمایي من کان له سعة، چې د چا طاقت د قربانۍ وي، مالدار وي، ولم یضحی او دې قرباني اونکي، فلا یقربن مصلانا، دې زمونږ عیدګاه ته نه راځي، دې زما خوا لمانځله نه راځي چې قرباني پې واجب ده او دې قرباني نه کوي، دې زما خوا له د مانځه ته حاضري نه کوي او دې زمونږ مصلا له نه راځي. څومره لویه زورنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر کړی. قربانی چاته ویلې کېږي؟ قربانی چې دا علالول د حیوان دی، د څاروي، خو عام حیوان نه، مخصوص حیوان. هر څاروي نه قربانی نه کېږي. څاروی به ګورې ښکرې، لکۍ، تی، غوږونه، خپې، دا علالول د هغې خاص حیوان دی په نیت د ثواب، په نیت د غوښې نه، او په یو خاص وخت کې چې هغه 3 ورځې دي، خپل ټیم یې دی. هر حیوان به نه علالی، مخصوص څاروی او په نیت د ثواب
او په مخصوص وختونو کې چې هغه 3 ورځې دي، نو دغه ته چې دا دیته قربانی ویلې کېږي په شریعت کې. او قربانی چې دا نو دا دقه څاروی حلالول دي. دا قربانی په چا باندې واجب ده؟ کم سړی باندې قربانی واجب ده چې هغه ونه کړله نو هغه به د الله په نزد ذمہوار راځي. علما وايي قربانی په هغه چا واجب ده چې په چا کې 4 خبرې موجود وي. اوله خبره چې دی به مسلمان وي، په غیر مسلم باندې قربانی واجب نه ده. په دې د الله شکر دی وای الحمدلله چې الله مسلمانان دی پیدا کړي. اوله خبره دا ده چې سړی به مسلمان وي نو په کافر باندې قربانی چې ده هغه واجب نه ده. چې مسلمان وي، که هغه نارینه وي او که زنانه وي، خو چې مسلمان وي، بل دی به آزاد وي. نو غلامان خو اسی اوس نشته دی، خو مخکې دور کې به غلامان، نو په غلام باندې قربانی واجب نه ده. نو بل شرط دا دی چې دی به آزاد سړی وي، دی به د چا په ملکیت کې نه وي، دی به د چا غلام نه وي. دا اوسني نوکران چې دي ګورې دا په غلامانو کې نه راځي، هغه پخاو اوس نشته دی. دریم شرط دا دی چې دی به مقیم وي، یعنی دا سړی چې دی به مسافر نه وي. نو په مسافر سړی باندې قربانی واجب نه ده. په شرعي سفر دی د اختر په ورځو کې، نو په د قربانی واجب نه ده. سلورم شرط دا دی چې دی به مالدار وي، نو په غریب سړی باندې قربانی واجب نه ده. مسلمان بی، مقیم بی، آزاد سړی بی او مالدار بی. کو ښځه ده او که نارینه دی، خو په د قربانی واجب ده. خو اله چې دی مالدار وي. مالدار چاته ویلې کېږي؟ د شریعت په اصطلاح کې مالدار چې پچا قربانی واجب وي او زکات په واجب وي، دا هر هغه کس ته ویلې کېږي چې هغه د 2.5 تولو سپین زرو قیمت یا د هغې مالک 52 تولی سپین زر 52 تولی سپین زر چې د دې د مالیت مالک وي، نو دا سړی مالدار دی. او کو دومره پیسې ورسره نه وي، نو دی بیا د شریعت په اصطلاح کې چې دی دا غریب دی. نو چې د هغې معلومات وکړلی شي 52 تولی سپین زر 2.5 تولی، غالبا نن سبا 2600 خواوشا کی توله چلیږي. نو نن سبا د نننی نرخ مطابق تقریبا 1,36,000 روپۍ نصاب راځي، چې د چا سره 1,36,000 روپۍ وي، په دې سړي باندې قربانی واجب ده. که نارینه دی که زنانه ده، او په د باندې قربانی واجب ده او دی به قربانی کوي. د ته په شریعت کې مالدار ویل کېږي. دا پیسې چې د چا سره نو په د زکات هم واجب دی. او په زکات کې د کال تیرېدل شرط دی، او په قربانی کې د کال تیرېدل په دې پیسو شرط نه دی. مثال اختر ته 15 ورځې دي او ستا لاس له 1,36,000 روپۍ راللې او په تا باندې قرض نشته دی، نو ته اوس پتا باندې قربانی چې دا هغه واجب ده. چې دا ستا د ضرورت نه سیوا وي او قرض در باندې نه وي، یا د دې دکان دی یا دومره سامانی تجارت دی در سره چې قیمت دې ته رسېدو، نو پتا قربانی واجب ده او قرض در باندې نشته. اوس مثال تا سره 2 लाख روپۍ دي، ستا سره دی خو پتا 1 लाख روپۍ قرض دی، نو بیا ته د 1 लाख مالک، نو بیا پتا باندې قربانی واجب نه ده. دې کې عام طور پر خلقو نه یو غلط فهمی کیږي، هغه دا وي چې پلار وي او د هغه بچی وي، نو د هر بچی سره ځان له ملکیت او مالیت پوره وي،
او دوی عام طور پر یو قربانی کی وی پلارو وکړه خبره ختم شو نه دا د دین نه کافی کیږي. لکه مثال یو کس ته او د هغه بچی دی بار ملکی مزدوری کوي ټیک ته چې پیسې ملک ته دی پلار لرالی خود ار بچی سره ځان ل په 51 کې 1,36,000 روپۍ د نننی نرخ مطابق شته نو په د ځان له قرباني واجب دا ټول بچی سرمایه رالی او پلار ته حواله کوي او پلار واقدار دی او پلار مالک دی او د یو بچی سره ځان له 1,36,000 روپۍ د نننی نرخ مطابق نه پوره کیږي نو بیا په د باندې قربانی چې دا هغه واجب نه ده. نو دې کې دا غلط فهمي اکثر کیږي د خلقو سره دا ځان لپرتی وي او قربانی یو کوي نو دا یو قربانی چې دا د دینه کافی کیږي نه نو قربانی بکئی. د قربانی وخت کله دی چې کله د ذی الحجې د میاشتې لسم ورځ داخله شي د غټ اختر سحر شي چې کله سحر اذان وشي د اختر په سحر د دې ټیم نه د دې وخت شروع شي لسمه یو لسمه دو لسمه دا 3 ورځې د قربانی ټیم خو ټیک ته چې د اختر پسار دا د سحر د اذان نفس شروع کی او چې کوم زیونه کې د اختر منځونه کیږي هغه کې قربانی چې دا د اختر د مانځنه مخ کې چې دا هغه جایز نه ده. اوس بعضی زیونه داسې دي چې هغه کې د اختر مون نه کیږي د اختر منځ په واجب نه دی نه هغه د سحر د مانځنه پس هم ساروي علالول شي او چې کوم کلو کې د اختر منځ کیږي نو د اختر د مانځنه مخ کې به ساروي نه علال او غوره خبره غوره وخت چې دی هغه اولنې ورځ چې قربانی دی په اول ورځ وشي بیا اولې پسې دویم ورځ او بیا په دویمې پسې دریم ورځ. به هر صورت ان شاء الله د وخت مناسب مسائل بیانو ورځ تر ورځه چې څه مسائل مخې ته راتلو واله دي ان شاء الله دا باقي شپږ ورځې به که خیر دا ټول مسائل د قربانی د ذبح طریقه په کومو څاروو قربانی کیږي او په کومو نه کیږي ان شاء الله دا به بیانو. رب العالمین دې عمل